بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. سنجو ټي وي سره مهران خان یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نن زموږ چې دا کوم پروګرام دی دا ډیر زیات انفارمیټیو دی زموږ ټولو لیدونکو لپاره او خاص کر هغه کوم موږ لیدونکي دي چې د ګردو په بیماریانو کې مبتلا دي. نن موږ راغلی یو ډاکټر شهیر احمد خواته چې هغه په کوهاټ کې یو نوې ټیکنالوژي راوړې ده چې هغې سره د ګردو علاج کوي. نو سپیسیفیکلی به زه تاسو ته دا ووایم چې د کډنی سپیشلیست دی ډاکټر شهیر احمد صاحب. کډنی علاج کوي، مختلف څومره بیماریان دي د دو علاج کوي، خو په څرنګه طریقې کوي. د PCNL دا کومه نوې ټیکنالوژي ده چې دې سره دا د خلکو علاج کوي. د علاج څخه خلک پېښور ته تلو، خو دا سهولیات دی په کوهاټ کې میسر کړي دي. نو راځئ مزید دې سره خبرې اترې کوو چې دا تاسو سره څه شریکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر شهیر احمد خان دی. ما MBBS ګورنمنټ میډیکل کالج نه کړی دی او بیا هاوس جاب ما پیمز هسپتال اسلام آباد نه کړی دی. یورولوژي کې سپیشلایزیشن ما انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیز پشاور نه کړی دی او بیا 2019 کې دلته DHQ ټیچنګ هاسپټل کې دی کوهاټ کې زما پوسټینګ وشو. نو اوس هغه ته کې د DHQ هاسپټل کې کار کوم. خسر جی دا راته ووایي چې نن سبا که موږ ګورو د ګردو بیمارۍ ورځ په ورځ زیاتېږي. لکه د یوې سروې مطابق تقریبا 2 کروڑ پاکستانی دغسې دي چې په دې ګردو بیمارۍ کې مبتلا دي. نو دا دې څه وجوهات دي چې دا بیمارۍ ورځ په ورځ زیاتېږي؟ ګردو بیماری واقعي سره ډېر کامن دی، ډېر زیاته ده. د مختلف وجوهات دي. ځینې بیمارۍ نیفرولوژي سره ریلیټډ دي، ځینې بیمارۍ د یورولوژي سره ریلیټډ دي. نو کم چې د نیفرولوژي سره ریلیټډ دي هغه د شوګر او بلډ پریشر د وجې نه زیاتې کېږي. چونکې زه یورولوژیسټ یم نو زه به زیات تر خبره د کم چې بیماریانې چې د ګرده خرابوي یورولوژي سره ریلیټډ هغې بارے کې وم. نو هغې کې ټول اول زیات کم کامن سیس چې دی هغه رینل سټونز دي، کم ته ګردو کاڼي وایي. نو زمونږ دا ایریا چې دا د کوهاټ، کرک او اغزی هنګو دا ته سټون بیلټ ایریا وایي. دا دې کې د اوبو کې نمکیات او دوره فیکټرز چې دي هغه د علاقې کې د خلکو کې کاڼي ډېر زیات پیدا کېږي. نو دې د وجې نه زموږ د دې ایریا کې ټولو کې غټه وجه چې ده هغه د یورولوژي سره ریلیټډ د کاڼو د وجې نه ګردې خرابېدل دي. صحیح. د کوهاټ خلکو دپاره دا یو چې کوم د خوشخبري هم دی چې ډاکټر صاحب جدید طور باندې چې کوم د علاج کوي، خو دې حوالې سره څومره مریضان دي نو دلته لږ دا واضح کوي چې د PCNL دا څه شی دی او دا دې ته به خلک پېښور ته یا دغسې نورو شهرونو ته تلو، خو اوس د تاسو دغه ځای کې ورته پرووایډ کړی. دې حوالې سره لږ انفارمیشن شریک کړئ. بالکل. یورولوژي کې ډېر ایډوانس سرجري موږ اورال شروع پاکستان کې کېږي او موږ دلته کوهاټ کې هر هغه قسمه سرجري چې نورو ځایونو کې کېږي نو موږ کوهاټ کې هغه سټارټ کړي دي. هغې سره هغه کې هغه اپریشنونه هم دي چې کولو اپریشنونه کېږي، هغې کې هم هر قسم اپریشنونه کوو. او دې نه علاوه چې کوم کوهاټ خلکو دپاره یو نوې خبره یا خوشخبري خبره ده هغه ده بغیر کټ د کیمرې سره اپریشنونه دي. نو هغې دپاره موږ چې کوم مثانې سره غوښه یي پراسټیټ چې ورته وایي هغې اپریشن هم موږ کیمرې سره کوو بغیر کټ. او دې نه علاوه چې کوم ګردې نه لاندې نلۍ راغلي وي یوریټر چې ورته وایي هغې کې چې کوم کاڼي وي هغې اپریشن هم موږ کیمرې سره کوو. چا د چې میډیا د نلۍ کې مسله وي میچا دې نه کېږي بند وي هغې اپریشن هم کیمرې سره ذریعې سره کوو بغیر کټ بغیر څه وینې تلو. او اوس چې کوم موږ تقریبا د 6-8 منث وشو PCNL شروع کړی دی. دا یو کوهاټ کې اول ځل دی داسې قسم اپریشن. مخکې به د اپریشن دپاره خلک پېښور ته تلو. دا کم ګردې کې غټ غټ کاڼي هغه موږ راوباسو صرف د یو ټانکې انسیژن باندې، صرف یو ټانکې کټ لګي. نو موږ کیمرې سره لاړ شو، کاڼي مات کو، راوباسو او ټول ګردې نه کلیر کو او بیا بس یو ټانکه ولګي. ډېرې زیاتې فایدې دي. یو خو مریض د دومره غټ کټ د خېټې سیرولو نه بچ شي 15-20 ټانکې لګي. او بل دا چې وینه دی کې کمه نه کمه ځي او مریض چې دی هغه زر نظر خپل نارمل لایف، خپل جاب، خپل اکټیویټیز شروع کولی شي. ښه، تاسو د فایدو حوالې سره خبرې وکړې، خو دې چې ساید افیکټ خو نشته. بعض خلک دې شي نه هم یریږي، نو هغې ته هم که څه ویل غواړئ چې یاره دې چې ساید افیکټ خو نشته؟ ایکچولی خلکو کې لږ مسکنسپشن یا غلط فهمي به ورته ووایي هغه د اپریشن هم ایز لیزر اپریشن اخلي.
لیزر اپریشن کې دی چې کاڼي بغیر بیوشي ماشین سره مات شي هغې نه بعد کلیر کېدو هغه تشي امتیازو په لاره تشي امتیازو سره کلیر کېږي. نو هغې کې مسلې راځي کله کاڼي په نلۍ کې احساس شي کله ګردې لاندې حصې کې احساس شي نو بیا هغې کې کلیر کېدلو کې مسلې وي. دا اپریشن هغې نه ټوټلی ډفرنټ دی. دا یو قسم د کلو اپریشن دی. کلو اپریشن په شان د دې نه موږ سټون لرې کوو او ضرورت کې د سټون کلیرنس کېږي صفحه کېږي. څنګه کلو اپریشن کې موږ لاس سره کاڼي راوباسو یا لاس کولو نو هغې کې لاس خو د یو ټنکې عمره ځای کې نشي تللی نو داسې موږ کې کیمرا چې دی هغه وړوکې کیمرا وي نو هغه د یو ټنکې عمره ځای کې تللی شي نو موږ کیمرې سره بالکل لاندې ګردې پورې لاړ شو لار جوړه کړو بیا کاڼي مات کړو راوباسو. کم عام خلکو چې کوم د غلط فهمي یا ورته مس انډرسټینډینګ ورته ویلی شي هغه وایي که صرف ماتوي او راوباسي نه نو دا کلیر کول انتهایی ضروري دي. دې کې بالکل هغه شان د سټون د یا کاڼي کلیرنس کېږي څنګه کلو اپریشن کې کېږي بلکې کلو اپریشن نه لږ دې نه کې زیات ښه کېږي. لکه دې کې کیمرا مونږ کې ګردې کې مختلف حصو کې مختلف حصې د ګردو کیمرې سره کتلی شو نو لاس سره هغه شان نشي کتلی نو دې کې د سټون کلیرنس یا کاڼي کوم صفایي چې د ګردو نه هغه د کلو اپریشن نه ډېر زیاته ښه کېږي. نقصانات د دې د کلو اپریشن نه هر لحاظ سره کم دي. ښه ډاکټر صاحب یو ځل بیا دا موږ څومره هم کتونکي دو سره واضح کړي چې کوم پیشنټ دي کوم مریضان دي چې تاسو ته هغه راتلی شي او لاست کې ورته د اډرس هم واضح کړي یو ځل بیا. بالکل هر قسم مریض چې هغه ګردو کې کاڼي وي ګردو کې کینسر وي یا لاندې مثانې سره کوم غوښه یې پراسټیټ چې ورته وایي هغه غټه شوي وي هغې د وجې نه تشي میتیازو تکلیف وي ورته یا مثانې کې کاڼي وي یا تشي میتیازو نلۍ کې تنګوالی وي یا ایون کم د مردانه کمزوري والا مریضان وي دا هم زموږ فیلډ دی دا هم ټول موږ ډیل کوو او د پراپر ټریټمنټ موږ کوو. نو زموږ چې کوم کلینیک دی که تاسو بیا وګورئ نو د یو بی ایل بینک دی هغې سره دننه شي دننه کینټ پلازا ورته وایي کوم ځای کې موتی مسجد دی هغې بیک سایډ ته کینټ پلازا دی هغې کې لاندې بیسمنټ کې زموږ کلینیک دی نو تاسو مریضان اینی ټایم راوستی شي. جی ډېره مننه جی شکریہ جی که درمنو دا ډاکټر شهیر صاحب یقینا جی کوهاٹ کې یو نامه لري اور فرست ټایم د کوهاٹ کې PCNL چې کوم د اپریشن کېږي جسټ یوې ټانکې سره دا سہولیات په تاسو ته دې سره ملاویږي. تاسو ته که دغه څه مسله وي د ګردو ریلیټډ نو تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب کوم کانټیکټ نمبر دی هغه به هم موږ سکرین باندې تاسو ته ښایو. سکرین باندې به ډاکټر صاحب نمبر هم راځي که تاسو دې سره څه کانټیکټ کول غواړئ رابطه کول غواړئ کلینیک ته راځئ دې سره رابطه کولی شئ. جی انشاءالله ملاویږو به یو نوي پروګرام سره تر هغې پورې ما ته راکړئ اجازت د خدای په امان.